پرون مونږ په دې کنټرول پینل کې یو اپلیټ ویلو چې هغه ته فایل ایکسپلورر آپشنز یا فولډر آپشن په دې کې مونږ پرون جنرال باره کې خبره وکړه بیا په ویو کې د اپلای ټو فولډر او ریسیټ فولډر دا ویلو اوس راځو دلته کې ایڈوانس سیټینګ دی د فولډرو کو په دې کې خو سیټینګز یعنی آپشن ډېر سخت زیات دي هغه چې مونږ وایو چې کوم زمونږ ضرورت دی مونږ تاسو استعمالو زیاتره په دې کې اولنې کمانډ دی always show icons never thumbnail always نو مطلب دا دی چې او خیره څه شي آیکن never thumbnail یعنی بغیر thumbnail اوس په thumbnail ښکاری کټه ګمار دی ان کټ thumbnail د سکیږي ورکیږي اوس لکه مثال thumbnail څه ته ویل کیږي زراړه یو فولډر ته د سپی سي مخلاص کو ای ډرایو ته راغلم او डी ड्राइव एफ ड्राइव फोल्डर में خلاص کړ اوس دا فولډر ما خلاص کړی دی څه پکې پراته دي ښکاری دې تمنیل ولیکي اوس دا ما بلاو کړل نه کنه دا پریزنټیشن اولنی صفحه کې چې څه پراته دي مونږ ته ښکاری نو دې ته ولیکي تمنیل اوس دا ښکاری کنه زه ته شم دا ټیک مارک لري کا نیور تمنیل یعنی بغیر تمنیل ور اپلای باندې کلیک کا څه شو واپس دا ټیک مارک خلری کا اینڈ اپلای اوس ورته وګورئ دا غي نو ورسته always show menus همیشه راته څه وخایا منیو چرته وخایا کنټرول پینل ته خلاص کا دلته منیو شته نشته alt بٹن د کیبورډ نو وها کا بٹن منیو باندې راغلی که کلیک دیو که بیرته ورکی alt سره راځي که بهر د کلیک که بیرته ورکیږي یو کس وایي چې دا دایمي هم د بایټ پاتې شي دا ټیک مارک به ان کې اپلای ټیک مارک ملره کې اپلای ورته ختم دریم نمبر ډسپلی فایل آیکن آن thumbnail اوس زلالما د سپی سی تا and لاړما ای ډرایو ته डी ډرایو ته نلترل وینډوز 10 ویډیو غانو اوس دلته د اخوات ار یو څه د زیړه علامه شته کنه دا څه علامه ده د ویډیو پلیئر کچرته ویلسی پلیئر باندې ما دا لګولې نو د سبب د ویلسی پلیئر نه خراتلا کچرته ما په کیو پلیئر باندې دا لګولې نو د کیو پلیئر نه خبراتلا دا نه چې کوم د پورټ پلیئر نه خبر نو یو کس وای چې دا بای زمانه د پکار دالري کبای نو څنګه زه اپلای کما هغه نه خسه شولې ورکه شولې واپس ټیک مار ان کا اپلای بس کولاویږي په اماغه پورټ پلیئر باندې خو صرف دا آیکن باندې شو کیږي خلکو ته بل سلورم ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیب کلم چې یو فولډر تر نږدې شم خو چې ودرېګم نو ما ته سوي دا په کوم تاریخ جوړ شوی دی صحیح ده کنه څومره سایز لري په دې کې اولنې فولډر څه په نوم باندې دویم څه په نوم باندې انفارمیشن راکې کنه کچې ته ټیک مارک زلری کوم او اپلای باندې کلیک کوم اوس راشه مودره کوم یوازې تاریخ به چې په کوم تاریخ باندې دا جوړ شوی دی واپس ټیک مار ان کا او اپلای باندې کلیک کوم اوس راشه ګور ورته display the full path in the title bar کله د سپیسیز خلاص کما یا فولډر خلاص کما د سر ته سوي لګيږي د ټایټل بار ویل کیږي یعنی فل پات راته وخیوا پات نه مطلب دا دی ورس لازم کنه وی اول د سپیسی خلاص کا به می ای ډرایو خلاص کا به می ابر اف فولډر خلاص کا دا اول می کمپیوټر خلاص کړي به ټول شي د پات ویل کیږي څو ورته وای پات اوس ما د سپیسی خلاص کړه کنه ای ډرایو می خلاص کړه ته وګوره وی د سپیسی به چې خلاص شو ای ډرایو بیا کومه ډی ډرایو څخه خلاص شو डी ड्राइव से कंप्यूटर फोल्डर लेक्चर क्लास शो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्लास विंडोज खुलाव शो विंडोज 10 नو د پات ښکاری کړه د سونو موي د پات ویل کیږي نو زه غواړم دغه پات راوخله چرته وخا په دې ټایټل بار باندې راته وخایا ځکه په ټایټل بار باندې شیخ کا یوازې وینډوز 10 اکم فولډر چې می خلاص کړل د आवाज د اماغې نوم ښکاری نو زه دا ټیک مار ان بکم او دا به اپلای کما اوس ته وګوره ای डी ड्राइव कंप्यूटर लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वीडियोस विंडोज 10 देन दा टिक मार्क मिल रे को अप्लाई बकम ओस ورته وګور به هر څه لري یوازې विंडोज 10 په دې باندې پوښتنه دي کمال لاندې ورپسې هیډن فایلز ان فولډرز
وردا یو فولډر د ښکاری زه غواړم چې دا ورک شي څوک یې ونه ګوري پټ شي باید خلکونه نو داسې کار به وکړي را به شي رایټ به کلیک کړي پراپرټي ته به راشي د پراپرټي نه وروسته به راشي چېرته دا هیډن ته به ټیک مار آن کړي د هغې نه پس به دا اوکې کړي یو میسج راغلی ما ته څه وایي یوازې دا فولډر ورک کړمه که نه د دې فولډر په داخل کې نورې فولډر دي هغه هم هایډ کړه نو معلومه خبره دا چې دا بهر فولډر ورکېږي داخل کې چې څه پراته دي چې ورکېږي په خپل ورکېږي که نو ته به څه واخلي اپلای چینجز ټو دیس فولډر اونلی یوازې همدا بهرنی فولډر ورک هایډ کا مطلب اوکې څه شو فولډر وجه څه ده چې په فولډر آپشن کې ورته څه شی انتخاب دي ډونټ شو هایډ فولډرز اینڈ فایلز یعنی مخه راته هغه فایلونه چې ما هایډ کړم که غواړئ چې واپس ښکاره شي نو شو باندې به کلیک کړي اپلای باندې کلیک کوو ور راښکاره شو واپس بیرته ورکې نو د ډونټ شو باندې کلیک کوو اپلای کوو واپس به ورک شي واپس زه غواړم دا شو کړم نارمل فولډر ته جوړوم نو واپس راشه رایټ کلیک کا ان پراپرټیز ته لاړ شه and property نه ورسته بسو کی د هیډن نمبر ټیک مارک لري کی دا به اپلای کی او دا بسو اخلي اپلای چینجز ټو دیس فولډر اونلی اوکے صحیح شو کنه اوس که زه ډول شو اخلم او شو اخلم مثلا نه جوړیږي اوس دا یو مهم کمانډ دی مهم کمانډ په دې باندې دی بعضی وخت کې مونږ یو اس بي کې ډیټا راوچو د باران یعنی ملګری نه ویډیو راوړو یا درسونه ما واخلو نه چې هغه کله کمپیوټر ته مونږ یو اس بي څنګه ورکو چې بهر ورته وګورئ چې ډاکه ښکاري دا ډاکه ده خو چې څنګه خلاص کو خطه شي چې بهر ورته ګورو ډاکه ښکاري چې کولاوي کوڅه شي ته شي نو وجه صحیح وجه دای چې دا وایرس راغلی او دا فولډر هایډ کړی وي چې کړی هایډ کړی ورکړی وي نو ته به داسې کار کوي ته به راشي دا به شو کړي او دا به اپلای کړي بیا ورشه او هغه ډرایو کولاو ته هر څه پکې ښکاره شي بعضې وخت کې زه دا شو واخلم اپلای کوم بیا پکې نه ښکاري او هغه پټه چې کوم د فول رسېدلې ده ډکه خو ډون شو باندې مې کلیک هم ښکاره نه شو بیا به څه کې بیا به همدې فول اپشن کې به لږ لاندې راشي په دې کې به دا اوږد لاین وګوري هایډ پروټیکټډ operating system file recommended دغه ټیک مارک بلری کې دی نه او دا به یس کې ته او دا به اپلای کې چې زوم کوم ځکه فولډر وي د کمپیوټر په هر ګوټ کې براوځي کله دې کمانډ باندې مول شو راونه وته بس به فارمیټ به حل راځي د لاست چوز واپس برا شیخ په لو کار دی واغسته دا ټیک مار باندې کې دا به اپلای کې دا به همداسې نه پرې صحیح بل هاید امټي ډرایو یعنی کله چې یو ډرایو ز خپل کمپیوټر کې داخل کما او هغه تشوي نو باید ښکارا نشي باید دوی ته خو بنګ اکثر یو سبین ورکو تشي ښکاری تشي یو دوار کڅ کیږي ښکاری آل تسوي مخایرات ورکی خو ته ښکاری دا کوم ډرایو کوي دا کیمرا خو دې کیمرا کړي ډیسلر کیمرا خلک تصویرونه باسي دی باغ کې وراټي تصویرونه باسي تا ته وي میموري کارت راکا امریکا دا کارډر کې ورکړي یا غټ میموري کارت کې دی اقا نو کله چې هغه میموري کارت خالی وي هغه باندې شو کی هغه ډرایو خیدا کچرته هغه میموري کارت سیب کمپیوټر کې لګي داخل کې کچرته هغه ډرایو خالی وو او اپلای باندې کلیک کړو نو به نه خیر به بدن ښکاری کدا ټیک ماران بعض وخت موږ کې راوړو کنه هم میموري کارت راوړو او ورکو کمپیوټر کې خپل ځای دا بعضی کمپیوټر لري بعضی نه لري حکم چې لري چې ورکو دا خو نه اوچته وي یعنی نیم اوچته ځکه هغه تشي چې کله ډیټا پکې وځي کې تشي به نه وځي نو سبا کې دا ټیک مار بلري کې اپلای وکړي نو وسخی او بیا خیر دا دا ټیک ماران به نه خیر ورپسې هاید ایکسټنشن فار نو فالټ ټایپ ګورا کمپیوټر کې هر یو سیس په یو خاص نوم باندې پیژندل کیږي ورډ پروګرام په خپل نوم باندې پیژندل کیږي ایکسل په خپل نوم باندې پیژندل کیږي یو تصویر په خپل نوم باندې پیژندل کیږي یو ویډیو په خپل نوم باندې پیژندل کیږي لکه دا MP3 دا MP3 فایل یا موږ وایو چې MP4 دی یا AVI دی یا HD دی یا MKV دی دا خپل سایزونه دي یا JPG دی اوس ګوره زما رایټ په کلیک کوم او دغه یو ورډ فایل جوړ کړم صحیح شو کنه دغه د نوم ورکړم لکه مثال سه فور ایگزامپل احمد نوم ورکړم بیا احمد نه خو کې خاصه شی لیکل شوی دی .docx دا .docx ته ویل کېږي extension دا .docx د کوم فایل پیژندلو دا د word
ګوره د ایکسل هغه وڅ شي ګوره راشه ایکسل ځین را جوړ ورته ایکسل پاور پوینټ and so excel are then بدل کا says .xlsx یو پکچر څه غواړم جوړ کوم فوټو .bmp دا د ایکسټنشن ګوره خاصه دی یو ورډ فایل لګم دینه دا ګوره .docx ملي راکته لا اوس نه پیږي ویل شي ځکه خانه د نوم تل شو extension کو ډبل کلیک کړئ مانه اوس پښتنه کوي وای دا د انټرنیټ کوم کمانډ دی دا iTunes دی ویژوال سټوډیو دا نوټ پیډ دا کوم پروګرام تاسو ساتي وو خو کچا ته زبر تراشم او د نوم اخره کې .docx ولګم او انټر کوم ور به د ورډ پروګرام جوړ شي نو ماته سوي دا ایکسټنشن زتا ته اوخم یا ونه خم زم سوته پټی کا وره هغه .docx شو ورک واپس ټیکمار ان کا اپلای کراوي شي صحیح شو کنه دا د سه مهم کمانډونو د امت زګر چې مخکې ویل چې ټول په ترتیب سره ته وای بل سوي hide folder merge conflicts ګوروس یو فولډر به جوړ کړم څنګه مانی نیو کوم باندې دای مور لیګا یعنی مطلب دا شو چې دا درې وړه په څه دی ودل کټ کوم به خان کنټرول ایکس سره مې کټ کړل اینڈ کنټرول وی سره پیسټ دا مې راوستل او رانه ولته کې رائټ می کلیک کړ ته کې ما ودا سوول دلته کاپی کا څنګه یا مثال څنګه ښکارو کا کنټرول سی سے مې کاپی کړل دا درې وړه رائټ کلیک کاپی اینڈ رائټ کلیک پیسټ صحیح شو کنه اوس دلته رالم په دې ورډ پروګرام کې خو لیکل نو چې ما کله کاپی کول کنه اول شی وګوره امدا فایل راخله ما رائټ می کلیک کاپی می ک اوس بیا راځم رائټ کلیک پیسټ باندې کلیک کوما نو ما دا آپشن لري دی وای وې دا فایلونه خو الته یو ځل شتا درې آپشن راکړل ریپلیس د فایل یعنی غزاړه بللی شي دا مې بداري په سرور واچول شي skip this file بس پرېږ دا خپل ځای په خپل ځای باندې پرېږ let me decide for each file زه خپل فیصله کوم چې کوم فایل پرېږ دا کلیک کا فایل نه مزري وړ درکېنی ودا خو دلته مشتره دا ور دلته مشتره نو خپل فیصله وکړو دا د څه شو اوس راځم د دې کې دا ټیک مارک مې سکه لری کا اپلای می کا اوس راځم رائټ می کلیک راټولاس کاپی می کا اوس راځم رائټ می کلیک اینڈ دین پیسټ اوس ما آپشن راځي کنه سو مسله قران غلګه ها زدل ترانه مدي ورډ پروګرام کې مې څه ونه اضافه والے وکړه انو سو لیکل په کې ورواچو ورس ها ورډ پروګرام کې ما څه وکړل کنټرول اس پر مې سیو کړ دا مې لري نو دوه لیکل په کې فقط اضافه کړل اوس راځم دې کې دا میټول انتخاب کړل رائټ کلیک and copy right click and then paste اوس هم هغه آپشن راکړي څه فرق پکې راغلی نه زبردست کار وکم یو فایل به پکې بل اضافه کما د ایکسل بل فایل به اضافه کړ دا ټول می انتخاب کړ رائټ می کلیک کاپی and right click and so paste اوس فیصله وکا سو شو دلته کا دا کولا وکا هغه بل فایل راغلی اصلورم کنه راغلی تا کا پښه لري کنه اصلورم فایل مې ورته ډیلیټ کړي درې وانه مې دا پرې خودل دا ټیک مار مې ان کړه دې دا مې اپلای ک اوس اما درې وانه مرالما دا اصلورم مې راوځه رائټ کلیک ان دین پیسټ صحیح شو کنه و دې څه کېږي هغه یو فایل چې کوم یو فایل اپ کې ورواچول شو او دا نور چې کوم دي انور کې د آپشن در ځکه درې راځي مقصد باندې پوه شو دي خو اوس هم د دې هغه اصلي مقصد نه معلوم ځکه چې هر یو طریقه کومه ټول هغه یو سیم جواب را راغی دا څه کړه یو فولډر مې جوړ کړ علي په نوم باندې دا ټول مې راوځي کې ورواچو او دا مې راوځي کې ورواچو صحیح شو سوري مو کوم نه رائټ په کلیک کما دا به کاپی کوم رائټ په کلیک اینڈ پیسټ وکړم دا صحیح شو دا اوس دا مې راوځي کې ورواچو رائټ کلیک کاپی
یعنی دلته چې کوم فولډر په دې کې پروت دی هغه کې درې فایلونه دي اوس چې ورکا په کوم څو فایلونه پکې دي سلورم پیسټ اما ریپلیس اپشن را کړه نه راي کړه تا اوس وګورم چې هغه یو فایل ورکا په شوی کنه د کاپی شوی ان هغه ورکا په شوی وجه صدا چې تر ټیک مار ان دې کدا ټیک مار کې زلری کوم اپلای کما او اوس راشم رائټ په کلیک کاپی اوس راځم پیسټ کومه په اوس وګورم کوم اپشن راغی اوس دا اپشن راغی یعنی مطلب څه شری وي تا چې مخکې کوم فولډر اچولې اګه خودري فایل دا اوس کوم فولډر کاپی کې دي چې سری یو پکې اضافه نو اوس بدا وي دا فولډر خو اوريدي ال تپروت دی ته څنګه دا پروت کې وراچ کدا ټیک مارک نه لګیدلې دا ټیک مارک لګیدلې به بیسیکلی هغه کوم چې نو فایل اور کاپی کی او زور کې ایرر درکې خو دا ټیک مارک لري شوی د تاسو نه ال فولډر شته بل مکاپی مقصد باندې کوشش دی دا سره بل high protected operating system file recommended تاسو مې توفتون وایو چې کله اپشن نه خې دا وکړه خدي کار بل سره ګوره زمونږ دا کمپیوټر لا چې دا په سلو پی شپږ فایلونه کې 15 فایل د باغې باندې چلی دا وینډوز دا سګي په هغه باندې چلیږي چې هغه زمونږ په کمپیوټر کې موجود خو زمونږ وینډو چلی هغه فایل ډیلیټ شو وینډو کار پری یا چرته پراتی دي په سی د سپی سی کې په سی ډرایو کې د پراتی خو هغه ورکتي ورک څنګه دي چې دا بواله شو بکلیک کی او وګورا کوم فولډر ښکاري دلته اضافي نه اوس مې شو لګی راخره شو دا ټیک مارک لري کنه ما رسوي وي ته هغه فایلونه ځان ته خلاصې کولاوي چې هغه باندې ستا وینډوز روانه ده کته چرته هغه ډیلیټ کړل یا د ایډیټ کړل نو ستا کمپیوټر بس شي ان پورټیبل بشي نه مې باندې چلیږي زه مې ګورم مې یس انټ اپلای دا غری فایل 1 2 3 4 5 دا پنځه فایل دا اوس کومه ډیلیټ کړل کمپیوټر په چلیږي خو باندې مې کبه نه کولاوي دا کدا کمپیوټر چلیږي دا صحیح ده کنه نو دا فایل باید شي هاید وي نو دا ټیک مار به ته ان ساتي اینڈ اپلای باندې کلیک کې بس اپریټنګ سیستم فایلز دي کنه مقصد باندې کوئی شي زه پروګرام